عزتمندو د رمضان مبارک نه پس یعنی د رمضان د ورځ شکل شروع شي نو د هغه وخت نواله تر د 10 ذی الحجې پورې دا د حج ورځې وي دوه میاشتې او 10 ورځې دا د حج ورځې وي نو دې وخت کې ډېرو خلکو د حج لپاره تیاریانې شروع کړې وي څوک به تللي وي څوک به دې نه پس ځي د حج اصل کې خپلې 15 ورځې وي یو 8 ذی الحجه 9 او 3 ورځې د غټ اختر خو دې نه مخکې انسان لاړ شي او څومره عباداتو کې هلته کې نو غزیات د هغه دپاره بهتره وي او څومره عبادات چې کېږي هلته کې نو دا زیات عبادت افضل هغه طواف دی او طواف د بیت الله شریف کېږي او بیت الله شریف دا په کورونو کې او په ځایونو کې دا اول ځای دی چې په دنیا کې هغه جوړ شوی دی الله تعالی چې کله د ځمکې د جوړولو اراده وفرمایله نو د هغې نه مخکې په ټولې اوبه وي هر طرف ته اوبه وي بیا هغه اوبو کې یو بربړقۍ وه نو د هغه ځای نه هغه بربړقۍ چې کومه وه هغه ځای باندې الله تعالی بیت الله شریف وجود ورکړو اول دکې بیت الله شریف جوړ شو دغه بیت الله دا بالکل څنګه چې په بره اسمان کې د الله تعالی د بیت المعمور طواف فرشتې کوي نو بالکل د هغې لاندې مخامخ په دنیا کې د هغې لاندې هغه بیت الله شریف دی او د هغې طواف دلته کې انسانان کوي دوست د هغه ځای نه چې څومره تجلیات انوارات راورېږي نو هغه هم په هغه بیت الله شریف باندې راورېږي څومره چې موږ مونځ کوو داسې نوافل کوو یا د حج دپاره هلته کې ځو نو که هلته کې دا طواف کېږي یا دا زموږ مونځ کېږي نو دا محض دغه چې کومه کمره جوړه شوې دا دغه دپاره نه وي بلکې د هغه ځای چې کوم انوارات راورېږي اصل کې دا عبادت دا طواف او دا مونځ هغه انوارات ته کېږي یو ورځ مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه نه یو هندو ته نه تپوس وکړو وایي دا راته ووایه وایي مونږ چې بت ته عبادت کوو مونږ کافران مونږ مشرکان یو حالانکې بت یو کاڼی دی او همدغه کاڼی چې تاسو د کومه کعبه وایي تاسو د هغې نه طواف کوئ د هغې عبادت کوئ هغه هم یو قسم له کاڼی دی نو تاسو ځان ته مسلمانان وایي او مونږ ته کافران وایي دواړه کاڼي دي نو هغه ورته به وایي چې مونږ اصل کې هغه انوارات او عبادت کوو کوم چې د الله تعالی د عرش د بیت المعمور نه لاندې راورېږي په دغه بیت الله باندې مونږ اصل کې د هغه تجلیات او د انواراتو عبادت کوو هلته چې کوم عبادت کېږي هغه د محض دغه کمرې نه کېږي بلکې هلته چې کوم انوارات راورېږي په هغه کمره باندې دا د هغه ځای کېږي ځکه به یو سوال دا پیدا کړي بالفرض که څوک وایي چې دا عبادت صرف د دغه ځای کېږي د دغه کمرې نو بالفرض که یو انسان بره هوایي جهاز کې دی هلته کې هغه مونځ کوي دی به کوم طرف ته مخ کوي اوس خو کابل لاندې دغه نه پاتې شوه نو نه دا چې کوم د هغه ځای نه تجلیات اسمان نه راورېږي د بیت المعمور نه دا هغې ته اصل کېږي نو هغه په خلا کې هم شته هغه په هر ځای کې به شته او هغه د عرش نواله تحت الثرا لاندې ځمکې یخته پورې دا تجلیات او دا انوارات راورېږي لکه بالفرض که یو انسان لاندې سمندر ته کوشي اول ته کې دی مونځ کول غواړي نو اوس دې وخت کې خو دنه خانقاه بره پاتې شوی دی بیا مونځ څنګه کوي یا به کوم طرف ته مخ کوي خو نه چې کوم طرف ته به هغه سمت زموږ برابرېږي او مخه طرف ته به هغه مونځ کوي او مغه تجلیات طرف ته به دی خپل مونځ برابروي او دا کعبه دا د الله تعالی د محبت د نشانونو یو نشانه ده کله چې محبوب په نظر نه راځي نو انسان د هغه نشاناتو نه مزه او سکون بیا اخلي نو بالفرض که قرآن دی که نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیت الله شریف ته دې ته انسان چې ګوري دینه به هغه لطف او مزه به حاصلي ځکه چې الله تعالی خو موږ په خپل سترګو نشو کته زموږ سترګو کې دومره طاقت نشته چې هغه وینو نو د هغه د نشانیاتو او د هغه د نشانونو چې موږ کوم هغه موږ ته ښودلي نو د هغې نه به انسان خپل لطف او مزه اخلي یعنی هغه یو مجنون نو هغه یو سپی رونی او د هغه سپي خپې ښکلولې چاته نه تپوس وکړو چې دا نو دا خپې ولې ښکلې و دا خپې زه ځکه ښکلم نه دو چې دا زما د لیلا په او کوڅو باندې راتېر شوی دی نو د هغې د یعنې د وګوره صرف د هغه لارې سره د هغه سپي مشابهت راغلی د هغې د وجه نه هغه مونږ ته هغه سپي ښکلولو کې موږ ته سکون ملاوېږي چې دا یو انسان چې الله تعالی مونږ ته بیت الله شریف راکړی کعبه راکړی نو انسان به د
دعاګانې څومره د فوال مزه اخلي هر انسان ځان له تنهایی کې دعاګانې کوي الله زموږ بار بار حاضر نصیب فرمای او انسان چې الته لاړ شي چې کوم کسان تل غیته ودی زیاته تجربه زیاته وته پته نو انسان هغه ځنه سترګې مړی کنه چې بل طرف ته نه وګوري دغه الله تعالی یو عجیب کشش خو دی چې هر انسان ځان طرف ته راکاږي داسې کتابونو کې لیکي مولانا فیروز البخار صاحب دا هغه بهر ملک امریکا ته وزته لهمه نو ما ته یو کس ذکر وکړ پلانې یو زنانه او هغه ډیر زیات دیندار ده مسکړ خسته خوشوزو سره مسکې او حال دا چې هغه اول يهودانه خزوا مشکل باغه هغه مسلمانانه جنکی چې هغه پیدایشي او دغه مسلمانانه وي هغه چې مکه دغه يهودانه زنانه چې کله مسلمان شوی ته به متلاقي عبادت دغه منسته مديله بشرم ورغه چې دې اوس لږ خوشو او څومره خصص رغي سره د عبادت کوي هغه د پورا مسلمانې دو کوشش کوم چې رضا خطر کې سره د خنه خدي ځان کې راولم مېمان ته ویل چې دغه پلانې زنانه یو څو ته پوسونه کول غواړي مول سي ډېره بهتره ده نو پردا کې هغه د نه سونو خبره ترې کې دي تقریبا 2 غنټې داسې گفتگو شروع وا هغه د اسلام باره کې ته پوسونه کول مېمان ته ویل چې دا راته وایا چې ستاسو اسلام دراوړو وجه ذریعہ څه جوړ شو هغه ورته وای زه خپل يهودي مذهب والا خزومه او زما خوند د عیسائی مذهب والا وای موږ دوه امریکا کې دفتر کې کار کوو الته ملازمانو نو هغه موږ ته ویل د اغازه افسرانو چې موږ په جده کې یو دفتر جوړ کړی دی او څوک الته کې زی نو هغه د بار موږ تنخواه مونږ ډول او سہولیات مونږ ډیر زیات ورکو نو دې کې زمره شمو زما خاونه ما سره دی باندې راځي چې دلاله بشو جدي ته الته چکر به مو لکه دی ونه ملک په مګورو تنخواه هم زیات سہولت هم زیات وي موږ چې کله راځو موږ د خپل دفتر کې ناس موږ به کتل چې دا ماره به خلک پروانو سپین احرام به چول سپین کپڑے به چولې وي سرتور سر روانو ډیر وخت ما دا منظر کته ما خونه ته پوسوکو دا سم عامله شي ام دې مار ډیر زیات خلک داسې زی راځي او ټول یو شکل کې لگا یو شان کپڑے دي په پیدا یوم نوی داسې ټول رواني سپین جامې وي نو اخون راتو ویل چې دا مخک روان دي کعبه ته د مسلمانانو دلته کې یو عظیم اجتماعي او دلته کې د اغي لوی عبادت خانه ده موتل شر دلته کې به مونږ مرشمون منشکر لورو کنه مونږ مغزي وینو ما ته ویل چې نه دلته کې د مسلمانانو نه بغیر سوق نشیتله غیر مسلمان دلته کې داخله نشي کوله موت چې زسیدا تله نشو خو کم اس کم موږ خپل کوشش خو وکړو کنه ځان خو بس زه پور ورسو وی خاون مراتب چې زسیدا من روان شو هغه شان سپین صادرونه ماشول او په سر پروتې انداسه نو زنان چې خپل احرام هغه ماشو بالکل خپل شکل د مسلمانانو ځان خپل تیار کړ نو موږ چې کله انټری کوله داخله کوله هغه وتل نو کوم ځای کې چیک اپ کیږي نو هغه زبانه ډیوټي والا چې کوم هغه دغه ټیم هم دروټه شو بل دا هغه چې روټه د کینا سل نو صرف یو کس په ډیوټي باندې ولاړ هغه ټیم کې هغه باندې ډیر زیات شو بس درنه به سړي بشاره کوله چې ځا هغه چې کوم ویزا پاسپورت وغیرہ کم ترتیب هغه غيونه کته بس اندسه بس امغه کې مونږ هم داسې داخل شو زموږ چې ګلان تلاړو نوم کتل مونږ تاسو کې چر دلته کې هغه عبادت خانه بیت الله شریف کوم ځای کې دی یو کس راته اشاره وکړه چې مخه هغه طرف تلاړ شي هغه طرف ته بیت الله شریف دی مونږ چې کله انتلاړو چې مونږ زمون اول نظر په بیت الله شریف باندې پریوتو نو بالکل زمون نظر په هغه ځای باندې بالکل خښ زمون نظر دا غزل نه خو کېږي اوس زما د سرګونو مخ روان دي زما د خاوند سرګونو مخ روان دي وای خاوند ما ته کتل ما خاوند ته کتل و دې خاوند ما نه تاسو کو چې تا تبدیل سه حقیقت تر ملو شو کنه وای ما هم دا غنډه تاسو چې تا سه حقیقت ملو شو کنه و ما ته ویل چې او چې واقعي چې دې ځکه اثر داسې شته نو موږ هغه ټیم کې موږ کلمه ویل موږ نه چاري ویل چې تاسو کلمه وایي وای موږ خود به خود په خپل مسلمانانو شو نسو وجه صرف د بیت الله شریف زیارت نه هغه کې الله تعالی داسې کوشش خو دري صرف په کتو سره غیر مسلمه ته اسلام ملاوي مسلمانان کې چې به مسلمان او غلط کلاچ د هغه زیارت کوي ته الله تعالی سمره انعامات پاغله ورکړي الله تعالی هغه سمره رحمتونو پاغه باندې کوي والله تعالی زموږ د پردا یو دی موقع د هجر علی ګرځي چې کوم خلکو ته الله تعالی داسې وسور کړی وي هغه خپل داخلي کې ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم کس د حج توفیق ملوش کم کس چې د حج طاقت لري او حج اونکی
نو دا خپل هغه د هغه يهودي مري او نصراني مري دومره سخت یعنی مسلمان هغه انتهایی کمی درجه ولا مسلمان هغه شمارل شوی دی په شان د يهوديانو او د نصرانيانو په دې سره مسلمانۍ سوچ او انسان سره خپې سمي او غیر د الله تعالی د احکاماتو مطابق خرج نکي دا وایي کې یو سیول انجینیرو هغه وی ریټیر شو 65 سالو مریو نو هغه عالم خپل کتابونه کې لیکي چې موږ ولدا حج د ترغیب ورکړ چې نه اوس حج ته لاړ شه هغه اخر کې موږ سره خبرو منله نو هغه ویزه مولا ګولا تاریخ ارسل هغه مقرر شو په پلاني تاریخ په دې زی التبره هي شي په پلاني تاریخ پر باندې په دې به واپس وي نو هغه چې کله حج رانیزي شنو هغه ضرور ناس خبره ورته ورو کړی کنه چې بالکل دغه غزهانه دغه حج طرف نه بالکل واړه موږ ته ډیر ول چر زخه د اعلان شغل چر اوس نشم تله بیا بل کله بلاد شم نو په کم تاریخ شته هغه واپس و بل فرض زبدوي مچ هغه په 10 تاریخ باندې هغه واپس و نو په 13 تاریخ باندې هغه دنیا نه مړ شو دنیا نه داسې لاړ بغیر د حج نو په داسې پیسو باندې به انسان سوګي په داسې ژوندۍ به انسان سوګي ولې چې انسان سره دومره مال وي چې وسی کېږي غد حج د لارې خرچم لري د اغاز د رایش خرچم لري د کور ضرورت هم پروي به انسان د بغیر چې غلاړ شي نو صرف په پیسو باندې داسې نه کېږي انسان چې زړه کې محبت تویري سره نو الله تعالی بدایو پیرنه بار بار بدا انسان الله تعالی خپل کور ته باغ الله انسان براغواړي بیا مولانا قاسم نانوتو رحمت الله علیه بارک راضی وای د چې کله د ذوالحجې میاشت په شروع شو د ډېر زیات خبرو د ذوالحجې د الله سره ځنی د اخیری میاشت د الله سره دا په باندې ډېر زیات ګرانه به تیرې دي چې کله به مو د روټه خوړل نه بدا سوچ کوو چې نن به څوک په انت کې بیت الله شریف سبوي څوک مطاف سره وي څوک منتظم سره نه ختی دعاګانې بغواړي څوک په طوافونه کوي څوک په زیارت لته دته چې مخله دا خبره اروپایان شنو هغه روټه به سپری خو نه ودا الله تعالی ته د هغه د فریاد او د هغه د غم درد او د محبت دومره قبول شو چې الله تعالی په هغه باندې د رحمتونو دروازې کولو کړي تر دې چې هغه اتل اسکاله هغه په مسجد نبوي کې مېره د حدیث درس په ورغاو اتل اسکاله دا وړه زمانہ نه او هلل کې دا هغه پیدای اوس کومره دا هغه مولانا حسین احمد مدنی سیم دی او هغه خپل پیدایشي د انډیا دی غړشم په انډیا کې دی سبقونه هم انت کې ویل دي خخم انت کې دي لیکن کثیر مدنی سے ابن ماغ سره شر مدنی سے بدا فرمایل او مدنی سے بدا سے کول دا اغه مراد عمده عالم دي چې مولانا حسین احمد مدنی سے دا هغه محمد الله تعالی ته دومره قبول او دغه فریاد الله تعالی دومره قبول شي نو انسان سره مال وي د هغه سره د هغه په ځل کې د محمد هغه جذبم پکار دی بیا چې انسان د هغه زیارت او محبت په ځل کې وساتي چې الله موږ ته د هغه نو توفیق را نصیب کی او کنه دغه سوزونه نه وي چې بس پیسې ګټل دي او جیب کې شول دي او یا د سوریات د سونه کې انسان خلک چې هغه طرف ته بالکل توجه نه زی په دې ژوندۍ به انسان دنیا نه بالکل ناکام ځلاسي نو انسان سره انسان ته دا پکاري چې هغه صاحب نصاب چې وي د هغه سره هغه په ځل کې د بیت الله شریف محبت مساتی نو چې کوم کسانو داخلي کړي یا د چا نوې شوی او وسیږي ټول ته بګار چې انسان د هغه لپاره خپل ځان تیار کړي او کله چې نو هغه په ځل کې د هغه سره محمد صلی الله علیه وسلم لپاره دعاګانې غواړي انسان چې څومره دعاګانې غواړي والله تعالی به غزان طرف ته غواړي په خوان تاسو ګورئ پیسې خو به چا سره دومره وي یا نو لکه تاسو ګورئ تاسو مول چې د سره اسباب نو بل خواجه عبدالملک صدیقی سے بارک راضي نبی له صلوات والسلام ولخون کناغه خواجه او ته سره ما خو راضي نو او ته الله رسول ما سره اسباب نشته سره سرشتنه څنګه بس درشم او ته ویزه تا لپاره وینا کومه نو چې کله دې راپاسې څو وخت یریږي نو په اول ورځ باندې دله درې څلور کسان راغله وای حضرت صاحب تاسو زمونږ طرف لاړ شئ تاسو زمونږ خرچه ارسه برابرو وای حج ته لاړ شئ څلور پنځه کسان هغه درخواست هغه کې هغه یو کس دعوت قبول کړ بیا بل کله باندې بیا داسې حتی تر دې پورې چې هغه 27 سال مکمل حج نه کړو انسان په دل کې شوق او محبت وي الله تعالی به خپل طرف ته راغړي کې هغه سر اسباب وي او کنه وي به الله تعالی غل اسباب برابرې ضروري برابرې وي نو خپل زړونو کې ردی خبر شوق او محبت مساعد شي او د الله تعالی نظر پر دعاګانې مغړ چې الله بار بار الله حاضرین نصیب کړي الله دغه توفیق را نصیب کړي
او حدیث مبارک دا راځي او چې کوم انسان حج کو او حج مبرور شي قبول شوی حج نه کوي ولا د هغه بدله کې سوي د هغه بدله کې سیوا د جنت بل اسم نشته او ټول انسانان دنیا کې څومره مهنتونه څومره عبادتونه کوي ټول جنت حصول لپاره کې هغه د عبادت باندې ملاوي دي شي والله تعالی د ټول تاسو په دې باندې عمل کوو تفکر نصیب کوي خوش کړي ټول د حج لپاره اراده وکړو